بسم الله الرحمن الرحيم. وقد يشكل على السامع الفصل بين المقتضى والمحذوف وهو ثابت لغة والمقتضى شرعا، وآية ذلك أن مقتضى غيره ثبت عند صحة الاقتضاء. نسب دا شپغم باسته تقسیم رابع نه. تقسیم رابع کې باس اول بده خبره کیو چې تقسیم رابع کې د هغه انواع او معرفت کیږي په کوم انواع سره چې د احکام د نظم احکام معلومیږي، او داغي څلور اقسام ویلي او به ملوجه حصر ویلي و. باقي کې قسم اول چې به دویم باس په قسم اول کې یعنی په عبارت النص کې تعریف مثال حکم کې تعریف په ماسیق الكلام له واريد به قصدا، او بهم ول مثال ویلو فنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ټول مثالونه دي خاصه د یو اسانتیا لپاره دا په اباحت د نکاح کې نس عبارت النص ته په تعدد د ازدواج کې او حکم اداري چې په مراد باندې قصدن دلالت کوي. قطعی الدلالت وی علی المراد به اور بس اشاره النص ما ثبت بالنظم مثل الاول الا انه ماسيق الكلام له. دای تعریف او د لپاره به مثال للفقراء المهاجرين چې کوم صحابه په مدینه کې دي هغه ته فقراء ویل دي. معلومه شولا چې دیو کمال مکه کې پادشه به باغ باندې د کفار ملکیت راغلي دي، ملکیت زایله شوه او دې لپاره موږ حکم ویلو دام قطعی الدلالت علی المراد وی او څلورم جزم په دې بقایت درې واړو کې ده، خپدې کې دې او باقی دواړو کې ده. هغه دار چې کله د اشاره عبارت النص او اشاره النص په منځ کې مقابله راشي معارضه، نو عبارت النص به ترجیح وي. بیا ورپسې دلالت النص فما ثبت بمعنى النص لغه لا استنباطا بالرأي. دای تعریف او مثال ولا تقل لهما اف. دلته عبارت النص سره من د اف نه راغلی دا په دلالت النص سره من د مطلق اذان راغلی ضرر نه ایزا چوت ویل کی. به مل حکم ویلو دم قطعی الدلالت علی المراد وی مثال مشلو تعریف مشو حکم مشو څلورم جز فائدې دا و چې د اشاره النص سره معارضه راشي، نو اشاره النص ته ترجیح وي. پرونم پنځم باس ویلو او څلورم قسم د څلورم تقسیم هم ویلو. هغه حکم چې په اقتضاء النص سره ثابت شي داغه تعریف ادارې چې غیر منصوص د منصوص د صحت د منصوص د شرعا او عقلا صحت د لپاره غیر منصوص په حکم د منصوص کې ګرځول. د دې لپاره مثال هم ویلو پرون دغه اوسره بل ته وای عاتق عبدك عني ب1000 درهم. موږ دلته بیا بکې موږ مقدر رو باسو د صحت دغه منصوص لپاره. او سره یو خبر هم کړی و دا مقتضا چې سره د خپل حکم وی د لپاره د مقتضی هم الاخره کې فیدم او د دې حکم ذکر کړو د قطعی الدلالت علی المراد او فیدم ذکر کړي و که شری د دلالت النص سره معارضه راشي ترجیح بچاته وی دلالت النص توی وقد يشكل على السامع. یعنی سبق ته ورکړي مونږ سره اوس وې د دو شی نه دی، یو ته ویل کېږي محذوف او یو ته ویل کېږي خالص مقتضا اقتضاء النص. دا دواړه په کلام کې نه ذکر او دا دواړه ورته دي دواړه مې کې څه مشترک شی نه دي. دواړه په کلام کې نه ذکر. یو دویم دواړه د منصوص کلام ته صحت د بار رويستل کېږي. نه دي دوه اشتراکی اوصاف د وجنه بعض خلکو ته دا وهم وشو چې محذوف او مقتضا یو شی دی. زمون مصنف په دې عبارت کې درې فرق بیانې مابین د محذوف او د مقتضا کې، او دا خبره ظاهري چې دواړه یو شی نه دی، بیل شی دی. اصل کې متقدمین رایدار چې محذوف او مقتضا دا یو شی دی، او متأخرین وی دا دواړه یو شی نه دی، بیل شی دی. راځي موږ ګورو چې یو شی دی او که بیل دی. زمون مصنف درې فرق بیان کړي. نو وی وقد يشكل على السامع او کله کله اشکال راځي په سامع باندې او کله کله باندې
او کله کله مشکل کیږي په سامع باندې الفصل بین المقتضى والمحذوف فرق ما بین مقتضى او محذوف کې دا به مشکل کیږي حالانکه دا فرق پکشتره اغدا وهو ثابت لغه والمقتضى شرعا اول فرق دا وکړي اول فرق هو ثابت لغه نه دی دویم فرق او آیت ذالک نه دی او دریم فرق ثم ثابت بمقتضى النص نه دی مطلب ورغوري دا اول فرق خلاصه دا چې محذوف ثابت وی لغتن او مقتضى ثابت وی شرعا او یا بعض خلک وی شرعا او عقلا دا فرق شو محذوف ثابت وی لغتن او مقتضى ثابت وی شرعا او عقلا محذوف ثابت وی لغتن د دې څه مطلب دی لغتن حذف معنی دا چې د عبارت نه یو لفظ حذف شوی وي د پاره د اختصار او باقی کلام په دغه حذف باندې دلالت کوي دي ته ویل کېږي لغتن حذف لغتن حذف چاته وي چې یو لفظ د کلام نه د اختصار په غرض باندې حذف شوی وي خو باقی کلام په غي باندې دلالت کوي د لغتن باندې کوم شی لري دقیق کې دالي کوي دي ته ویل کېږي لغتن حذف او مقتضا په باره کې مونږ وایو دا به شرعا حذف وي بعضی خلک وایي شرعا او عقلا به وي شرعا حذف معنی دا چې شرعا دغه غیر منصوص شي دی غیر منصوص دا په دې منصوص کې مراد دی کني منصوص لغوه کیږي دا مطلب دی کچری غیر منصوص په منصوص کې شرعا رونه باسو نو شرعي تور باندې دا منصوص کلام دا لغوي شرعي تور باندې دې ته به څه ویل کیږي وای دا شرعا ثابت وي لکه تاسو نور مثال معلوم دی اعتق عبدك عني ب1000 درهم کجری دلته مونږه غیر منصوص سره ونه باسو نو شرعا دا کوم منصوص دې دام لغوه کیږي نو په دې پوه شولې څه ویل اقتضاء النص مقتضا چې دا شرعا ثابت وي شرعا معنی دا کچری مقتضا رونه باسو مقتضی لغوه کیږي په اعتبار د شرع سره اواز خلک کوئی دا سی وای محذوب چی دا ثابت لغتن او مقتضا ثابت وی شرعا او عقلا دواړه پکې دي عقلا معنا دا د کچری من مقتضا راونه باسو عقلی تور معنی هم مقتضی نه صحیح کیږي بهرحال دا فرق وشوخه څنګه وایو اول فرق ما بین د محذوف او مقتضا کې دا دی چې محذوف ثابت وی لغتن او مقتضا ثابت وی شرعا یا شرعا او عقلا او دا رای د متأخرین دا متقدمین وای مقتضا او محذوف دواړه یو شی دي هغه تعریف وګت کیدا سی وای کله چې یو محذوف کلام د یو غیر منصوص کلام د منصوص د صحت د پاره رويستل کیږي لغتن شرعا او عقلا درې وړو طریقو سره دا سی وای کله چې یو منصوص کلام د صحت د پاره چې شرعا هم د منصوص کلام صحیح شي عقلا صحیح شي لغتن صحیح شي غیر منصوص رويستل شي دغه ته ویل کیږي بس مقتضا او محذوف دواړه تعمیم پکې کوي کا ورسې ده وګوره لکشان او هو ثابت دا محذوف چې دا ثابت لغتن والمقتضى مقتضى چې دا شرعا ثابت وي وآية ذلك ان مقتضى غيره ثبت عند صحة الاقتضاء دا دویم فرق دی بر وګوره به نشانی به څنګه موږ څنګه بجنو چې دا محذوف دی او دا مقتضى ده آسان فرق ولا بیانې وای دا غیر بار نشانی دا ده چې چری څوک محذوف رو باسي کلام کی ذکر کی بالفرض ذکر کی نو کلام کې ور سره تغییر راځي لفظا هم او معنا هم قران کې الله پاک وي واسال القريه دلته اهل محذوف دي واسال اهل القريه کشری اهل رو باسو لفظا هم تغییر پکې راځي معنا هم راځي واسال القريه کې تپوس د قريه نه ده او که اهل رو باسي واسال اهل القريه یا به تپوس د اهل نشي معنا فرق را لکنه دویم واسال القريه منصوب ده او واسال اهل رو بسبب قريه مجرور شي واسال اهل القريه نو خلاصه دا شو لکه چې من محذوف مقدر کو محذوف چې کوم دی فرضي تور معنی ملفوظ کو ملفوظ دا سی وایا نو لفظا هم کلام بدلیږي معنا نه پاتې شو له مقتضا هغه موږ رو باسو نه لفظا کلام کې فرق راځي او تغییر راځي او نه په معنا نه په کې معنا راځي
لکه یو سړی وای لا څنګه دی ان اکلت فعبدي حر ان اکلت فعبدي حر کچری ما او خړو نو غلام به آزاد وي وزلتا ان اکلت سره کتوا من روونه باسي شرعا او عقلا دا ان اکلتم لغو کیږي یعنی ان اکلت دا منصوص شي دا منصوص د دې صحت شرعا او عقلا موقوف دی په یو محذوب باندې هغه څوک دی طعامن دی ان اکلت طعامن لنډه دا چې دا طعامن دا مقتضا دا او ان اکلت مقتضی دی تاسو مقتضا رو باسي ان اکلت طعاما فابدي حرد په لفظ کې څه تغییر رااله دا اعراب بدل شو نشو معنی کې څه تغییر رااله رانه نو ګورئ که محذوب من رو باسو ملفوظی کو نو لفظان او مانن پکې تغییر راځي او که مقتضا رو باسو لفظان او مانن پکې تغییر نه راځي دا دویم فرق وو پوه نه شول یو اعتراض پر راځي زبر دروخه مچ مقتضا بوي څوک او به هم تغییر راولي لکه دا کوم مثال چې موږ پرون ویلو اعتق عبدك عني ب1000 درهم دلته دا محذوب روب دا مقتضا روب بسا کلام کې لفظي او معنوي دوه طریقو سره فرق راځي دا سي بيع عبدك عني ب1000 درهم ثم كن وكيلي باعتاق العبد باعتاق عبدي تزما معنی ول خپل غلام را خرڅ ک بزر روپۍ به زما طرف په وکیل شه پازه دول زما د غلام کې نو فرق به بر اقرا لیکران دي نو چا ول مختلف جوابونه کړی دي یو باغی کې دام دي چې لکه دا قاعده دا فرق چې کوم دی رقم وسم بیان کو بده کې دا کوم قاعده بیان شوړه دا کلیانه د حق سریه ده مرحله تو ګورئ وآیت ذالک علامه د فرق دار چې ان مقتضا انما هغه څوک اقتضا غیره څوک چې تقاضا د غیر کوي یعنی مقتضی یا دی مقتضی ثبتاین د صحت الاقتضاء دا ثابتیږي په وخت ثابت په ثبت معنا تو عبارت باندې ځان پوهه کې ما ویلو مقتضی کې فرق نه راځي په اعتبار د اعراب سره نه راځي په اعتبار د معنی سره نه راځي دا ویلو کنه نو دا اوس ان مقتضا یقینا هغه څوک یعنی هغه مقتضی اقتضا غیره چې تقاضا د غیر کوي یعنی د مقتضا کوي ثبتا د مقتضی برقرار وي د اعراب په لحاظ سره هم د معنی په لحاظ سره هم کلا عند صحت الاقتضاء کله چې صحت د اقتضا معنی کله چې وجود د مقتضا وي پوه نه شولې واذا كان محذوفا او کله چې لفظ محذوف فی فقدر مذکورا او فرض کلیش مذکورون انقطاع عن المذکور دا تعلق د مذکور نه اوړي محذوف تر اوړي مذکور نه چاته ګوره قرینه واوختلو اهلتا كما في قوله تعالى لقد الله تعالی په دې قول کې واسال القريه فإن السؤال تاسو ګوري څنګه بدل شو سوال د قرینه وس چاته واوختلو اهلتا فإن السؤال چې يتحول دار واوختلو عن القريه د قرینه الى المحذوف محذوف تا وهو الاهل چاغه محذوف څوک دی اهل دی کلا اهل تروړي عند التصریح به کله چې بده معنی تصریح وشي سو فرق شو دوا به لګ برو ګورم دریم فرق دار چې محذوف تقاضا لتخصیص کوي محذوف احتمال لتخصیص لري او مقتضا احتمال لتخصیص مقتضی احتمال لتخصیص نه لري اقتضاء الناس تاسو وي محذوف احتمال لتخصیص لري او مقتضا اقتضاء الناس نه لري پوه نه شي به معنی محذوف به ولې لري ځکه محذوف تعمیم احتمال لري او څوک چې تعمیم احتمال لري اره تخصیص هم به لري محذوف د تعمیم احتمال ولې لري ځکه لري چې محذوف شي محذوف دا کل مذکور وي تعلق د نظم سره وي او تخصیص او تعمیم د نظم اوصاف دي بس صحیح ده محذوف تعلق د چا سره نظم سره ولی محذوف چی دا کل مذکور وی مذکور خو نظم وی کنه او نظم صفت تخصیص مراد دی شو تعمیم مراد دی شي په دې پوه شولې پاتې شول مقتضا هغه تعلق د معنی سره چا سره او تخصیص او تعمیم دا اوصاف د الفاظ دي نه د معنی لہذا هغه کې تعمیم او تخصیص ناراضي
فرق معنی پوه شوې دا څوم فرق شو درېم نه دا کتاب له بده سي انداز معنی وای محذوب چیرې احتمال له تخصیص لري ځکه احتمال له تعمیم لري او مقتضا احتمال له تخصیص نه لري ولی نه لري ځکه چې احتمال له تعمیم نه لري احتمال له تخصیص فرع ده د احتمال له تعمیم تعمیم احتمال لري لہذا له تخصیص هم نه لري اول نه لري او محذوب ولی لري داغه کل مذکور وی تعلق د نظم سره وی او د دواړه دغه اوصاف دي او دا خود معنی نه تعلق د معنی سره او معنی کې تعمیم او تخصیص نه راځي په پوهه شولې پاتې شولو ان اکلتو طعامن کې موږ عموم کو کم چې مو خړه غلام ازادي کې دلته تعمیم دی موږ دا تعمیم د لفظ د وجه نه دی اصل کې عقل چې کم دی دا په هر شی باندې صادق راځي چې خل شي غي د وجه نه دی شرط موجوديږي بهر حل وګورئ دریم فرق ثم ثابت بمقتضى النص هغه حکم چې ثابت شي په مقتضى النص سره لا يحتمل التخصيص احتمال التخصيص لري حتى لو جاء لو حلف يسري قسم وخړو لا يشربوا اي لا يشربوا دلته اقتضاء النص سره بشرابن رو باسيکا لا يسري قسم وخړو مې سبر غوري تفریم به کوي لا يشربوا زبانس کم دلته اقتضاء النص سره منسوب رو باسو شرابن لا يشربوا شرابن اوس کرا سړی وای چې زما پلانې شی مراد او ابنس کما پلانې مې نو مراد تخصیص کوي نه دا خبره نه قبليږي ها ونوا شراب دون شراب لا تعمل نيته لا تعمل نيته نيت بعمل لګي یا لا تعمل نيته د بنيت بعمل نشي کېده وللان المقتضى چې دا لا عموم ولا غیر پر عموم نوي خلافا للشافعي رحم الله امام شافعي سے وای مقتضا کې هم عموم وي لکه څنګه چې په محذوف کې وي تخصیص او تعمیم پکې وي نجم مقتضا کې عموم نشته نو التخصيص فيما يحتمل العموم تخصیص واغه چا کی څوک چې احتمال د عموم لري وكذلك الثابت بدلاله النص به برو ګورم نشي دا وم باس د تقسیم رابع اخره باس او دا وم باس ولې پیدا شو کله چې د مقتضا او د محذوب ترمنځ دریم فرق بیان کو نو د مصنف ډو غختلا چې دغه حکم چې تاب مقتضا کې بیان کو چې تخصیص او د تعمیم احتمال نه لري دا پر بقیه او دوه کې دریو کې بیان کړي په حساب کتابي نو وم باسي ولا جوړ کو غیر پر داغي حکم بیانې پوه نه شولې به دریم فرق کې څه ویل چې محذوف احتمال له تخصیص او تعمیم لري مقتضای نو مصنف ډو اختلاسي وي مخه چې دا د تخصیص او تعمیم احتمال بیان زبدي بقایا دریو کې مکما نو بدیوم باس کې داغه بیان کین وای دلالت النص ته مقتضا النص نه تیر مخ کې تیر شوی دی هغه کې هم د تخصیص او تعمیم احتمام نه وي په دلالت النص کې هم د تخصیص او تعمیم احتمال نه وي پاد شولو اشاره النص او عبارت النص په غوډوالو کې د تخصیص او تعمیم احتمال وي دې بار آسان دلیل داري چې دلالت النص تعلق هم د معنی د نص سره وي او معنی کې تخصیص او تعمیم نه وي او اشاره النص او عبارت النص سره معلومه ده دغه تعلق د چا سره وي اما ثبت به معنی د نظم نه ثابت وي څنګه ویلو ما سیق الكلام له چې نظم نه ثابت وي نظم کې خو تعمیم او تخصیص احتمال وي نو بس خبره ختمه دا آسان دلیل د متوایی ویلو ها په وم باسمانه پوه شولې دلالت النص کې هم تخصیص او تعمیم احتمال نه وي او په عبارت النص او اشاره النص کې د تخصیص او تعمیم احتمال وي دلالت النص کې ځکه نه وي داغي آسان دلیل چې تعلق د معنی سره یو معنی کې تخصیص او تعمیم ناراضي او اولنی دواړه چې کوم دي هغه تعلق د نظم سره وي او تعمیم او تخصیص په نظم کې راتللی شي و به رسیدلی پس موږ مصنف چې کوم دی مولوی صاحب د دلالت النص کې د تخصیص او تعمیم احتمال نه وي د لپاره یو دلیل بیان کړي لکه دغه کېری بدی ځان پوهیږي هغه دا نه مولوی صاحب توجه وکوي ښه لکه مشکل دی ان شاء الله ډیر نه دی مشکل دلالت النص نه چې کوم حکم ثابتيږي دا حکم اصل کې علت فی د پاره داغه حکم کم چې د عبارت النص نه ثابتيږي په تعبیر پوهه شول سبب دلالت النص نه چې کوم حکم ثابتيږي دا اصل کې څه وي د پاره داغه حکم کم چې د عبارت النص نه ثابتيږي لکه
الله په کوئی ولا تقل لهما اف مور بلار ته اف مې وای عبارت النص معلوم شلو حرمت تعفیف عبارت النص نه مور بلار ته اف مې وای یعنی اف وتویل حرام دي عبارت النص حکم سره حرمت تعفیف په دې پوه شو او دلته یو دلالت النص ته چې هغه ایزا ده ضرر ورسول دي دا ویلو کنه دلالتن او لغتن څوک چې په لغت بیګ دم هغه د الله مراد ده چې ضرر نه ورکوي نو د عبارت النص ولا حکم چې دغه حرمت تعفیف ده او د دلالت النص ولا حکم چې دغه ایزا ده نو ایزا علت د حرمت تعفیف ده کنه ده دا مقدمه ایزا شو چې دلالت النص نه کوم حکم ثابتيږي هغه علت وی لپاره ده دا حکم د بارکم شی عبارت النص کې مرام وی څه بده پوه شو دا وګ بګ دی ښا دا یو مقدمه نو ثابت شولا د دلالت النص ولا حکم د علت وی سوي علت او چې یو شی علت شي علت دا به په هر ځای کې علت وی کنه په بعضی ځینو کې علت وی او بعضی کې نه وی یو شی چې علت د یو حکم شي نو دا علت دغه حکم د بهر هر وخت کې کنه کله کله هر وخت کې چې کله ایزا علت شول د لپاره د حرمت تعفیف دا ایزا به هر وخت کې علت وی د لپاره د حرمت تعفیف او مسله پوه شو او کتب کې اوس تخصیص کې سبب کې په دلالت النص کې تخصیص کې نو معنا بداوي چې ایزا به موجود وي ایزا او د حرمت تعفیف ولا حکم دی نه موجود علت دی موجود وي تخصیص خو مطلب دا دی چې جان القوم مثال موجود وي او زید دی پکې نه وي زید خاص دی د څه کنه اندغه شان دلته هم د علت موجود وي علت او معلول چې کوم دی یعنی حکم د دلالت النص دی موجود وي او حکم د عبارت النص دی نه موجود دا سره کې دی نشي بیا خو معنی دا شي چې علت دی موجود وي او معلول دی انن کې چې علت موجود وي او به الفاظ دیگر تاسو لګ معنی ته وګورئ معنی دا شولا چې ایجاد موجود وي یعنی مور بلار ته ضرر ورکول دی موجود وي او حرمت تعفیف ولا حرمت دی نه موجود دا کې دی شي مور بلار ضرر ورکو حرام دی نه وي پوه نه شولې بل یو پیره به ما چې تسلی راته وشي کوم حکم من ویلو په دلالت النص کې د تخصیص او تعمیم احتمال نه وي ولی د دلالت النص نه چې کوم حکم ثابتيږي د علت وي د پاره دا حکم کوم چې د عبارت النص نه ثابتيږي او علت چې علت وي نو همیشه را بار علت وي او کته تخصیص په کې نه به خو معنا دا شي چې علت دی وی عبارت النص دی وی او د عبارت النص ولا کوم حکم دی ادینه وی یعنی ایجاد مور بلار ته وی او حرمت تعفیف ولا حکم یعنی حرمت دی بکی نه وی اکیدل شي ازمن مصنف په داسې انداز بیانې چې دا معنا د دلالت النص ولا علت شول نه علت هر وخت علت وی دا نشي کېدل چې به دی دا موجود وي او علت دی نه وي وګورئ واما الثابت وكذا الثابت وكذلك الثابت هم دغه شان ثابت بدلالت النص دی یعنی هغه حکم چې بدلالت النص سره ثابت وي لا يحتمل التخصيص احتمال التخصيص نه لري وكذلك الثابت بدلالة النص لا يحتمل التخصيص ولي لأن معنى النص معنى دنص معنى دلالة النص ولا كما معنى چدا هغه ایجاد کنه څه شو اذا ثبت كونه علة معنى دنص یعنی ایجا کله چې دا ثابت شولا چې دا علت دی کنه وس کتب کی تخصیص کې به مطلب دا وی چې دا موجود دی او معلول نشته یعنی علت نه دی به مطلب دا چې علت دا خو تضاد شو لا يحتمل ان يكون غير علت دا احتمال نه لري چې دا دی وس غیر علت شي چې علت ثابت شو علت بوي وام ثابت باشاره النص او وس د اشاره النص ولا حکم بیانې چې کې تعمیم او تخصیص دواړه راتللی شي هر چې ثابت باشاره النص ته فيحتمل ان يكون عاما احتمال لري چې دا د عام شي يخص تخصیص دی بږي وشي ولې لانه ثابت بصيغه الكلام دا ثابت وي د صيغه کلام د وجنا او العموم به اعتبار صيغه عموم په اعتبار د صيغه سره وي خبره ختمه لہذا په اول دواړو کې عبارت النص کې هم او اشاره النص کې هم اگر کده عبارت النص ذکر نه کو دواړو کې تخصیص او